بسم الله الرحمن الرحیم. خو قدر من عزت مند مسلمانان، دا ژبه د انسان د پاره ډېر لوی نعمت دی. اگر چې دا د غوښې یو ټوکړه ده، خو په دې باندې مونږه د خپل اظهار مفي ضمیر په اسانه طریقې سره کولی شو. همدا رنګې د دې په ذریعہ باندې د هر قسم اشیاء سیزونو خوند معلومول شي. کومنګ خپل ژبه صحیح استعمال کړو نو د دې په ذریعہ اجر او ثواب هم ډیر ګټلی شو حاصلول شو. او کو غلط استعمال د ژبې وکړو نو بیا دا د ډیرو ګناهونو سبب ګرځي. دغه وجه ده چې اسلام د ژبې د حفاظت ډیر تاکید فرمایلی. او د ژبې سره چې کوم ګناهونه تعلق لري، عزتمندو په هغه کې یو ګناه د غیبت کول دی. او دا غیبت کول داسې لوی خطرناک ګناه ده چې دا په ټوله معاشره کې نن خوره شوې ده. او نن سبا ډیر لوی خلق په دې کې مبتلا دي. بیا خاص کر نن سبا په اکثرو مجلسونو کې د غیبت بازار ګرم وي. خلان کې په حدیث او په قران کې د غیبت نصراحتن من راغلي ده او سخت سزاګانې ذکر شوي. غیبت دا چاته ویل کیږي؟ نو غیبت هغه ته ویل کیږي چې د چا په شیشه دغه په غیر موجودګي کې د هغه داسې عیب بیان کړی شي چې په هغه باندې هغه خبر شي، نو هغه انسان په خپه کیږي او بده غني. اوس برابر خبره چې د عیب یا د هغه په جامو کې وي، یا به د هغه په بدن کې وي، یا به د هغه په خبرو کې وي، نو دې ته غیبت ویل کیږي. او کوم سیس چې داغه په وجود کې هغه غیب نوي او ته د هغه پس بیان کې، نو دا په حدیث کې د دې هم صراحتن ذکر شوی دی چې دا بیا غیب نه، دا بهتان دی. او زموږ عزتمند بهتان دا سخت سزا ده. د بهتان د پاره د غیبت نه هم سخت سزا ده. چې څوک چاته ویلی شي چې غیبت مکه نو هغه سوی جواب کې دته وی زه حقیقت بیانوم، دا په هغه کې دا غیب موجود دی. حالان کې نبی رسول الله صراحتن فرمایلی دی حدیث مبارکه کې چې دا غیب هغه کې موجود وي او ته بیانوي او هغه نوی موجود هغه انسان، نو دای ته غیبت ویل کیږي. او چې هغه موجود او هغه چې کوم دی دا غیب هغه کې نوی او بیا چې کوم دی ته هغه پسې دا خبرې کوي، دا غیب ور پسې لګوي، نو دا چې کوم دی بیا بهتان دی. او د بهتان ډیره سخت سزا ده. حدیث مبارکه کې راغلی د ټولو نه سخت سزا دا چې کوم دی، نو د ټولو نه سخت چې دا د زنا نه هم سخت دی. الغیبت اشد من الزنا، دا غیبت کول دی. او غیبت کول حدیث مبارکه کې راځي د مړ رور مسلمان غوښه خوړل دي. ځکه مسلمانان د یو بل سره داسې شي دي، دا چې کوم دی ورونه دي. او د غیبت حکم سره دی اتفاق ته فقهاو په دې سره شوی چې غیبت کول لا حرام دي. تر دې چې مفسرین او فقهاو د غیبت په ګناه د ګناه کبیره نشمار کړي ده. قرطبی رحم الله هم لیکلی دي چې د هیڅ اختلاف پدې کې نشته چې غیبت ګناه کبیره ده. او څوک چې غیبت وکړي نو په هغه باندې دا لازم دي چې د دې نه توبه وباسي او د انسان نه چې کوم دی معافي وغواړي. ځکه چې کلم د دې تعلق د حقوق العباد سره دی، نو د دې معافي به د الله نه هم غواړي او د غرور مسلمان نه به هم غواړي چې چا پسې غیبت کړي دي. ځکه چې د احکامات د نور چې د غیبت چې کوم دی دا د زنا نه هم سخت دی، د شراب اسکولو نه او د نور ګناهونو په شان چې کوم دی، نو د دې هم چې کوم دی د دې نه من راغلی ده او دا حرام قطعی دی. دا د ګناه کبیرو نشمار دی. الله جل شانه دې مونږ تاسو د غیبت نه وساتي، ځکه چې غیبت باره کې ډېر سخت ګناهونه راغلي دي. سزاګانې ذکر شوي دا ډېر سخت ګناه ده. الله دې مونږ د غیبت وساتي.